بل سوال چادا کړی دی چې یاره بینک کې جاب کول نوکری کول څه حکم لري. اکثر ملګری دا وایي بینک پرېږده، هر هغه محکمه چې هغه محکمه کې سودی معاملات سودی کارونه وي، سود پاغي کې چلی، دغه ټولو محکماتو کې نوکری کول حرام دي. کاغه بینک وي، کاغه د تکافل دفتری دي، کاغه د بیمو دفتری دي، کاغه د پرپل دفتری دي، او اوس قسمه قسم نور سیزونه اوس راوتي، نو دې ټولو کې نوکری کول څه دي؟ حرام دي. هره نوکری ده، ولو که څوکیداري وي، ولو که لیکل وي، ولو که په کرسۍ ناسته وي، دا ټول حرام دي. امام بخاری رحمه الله تعالی په خپل صحیح بخاری کې باب تړلی دی، بابو اکل الربا و شاهده و کاتبه. باب دے په بیان د هغه چا کې چې سود خوري، او په بیان د هغه چا کې چې هلته حاضر وي، ګواهی کوي، لیکل کوي، خدمت کوي. نو د دې لاندې بیا مختلف احادیث راوړي چې الله تعالی د سود خوړونکي باندې لعنت کړی دی، گوی کوونکي باندې لعنت کړی دی، او د هغې په لیکونکي باندې لعنت کړی دی. اگر که سود نه کوي هلته لیکي، چاله چک ورکوي، چاله علي. نو لہذا کمی محکمې، کم دفترونه، کم آفیسونه چې پای کې سودی کاروباري، زما عزت مندرونو پاغې ټولو کې نوکری کول حرام کار دی. داغیم آغا حکم دی چې کم حکم د خوراک کوونکي دي. اگر که سود دی نه خوري، و ګناه هم آغا ده.